أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم. درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. مخکې احکام ذکر شو. د احکام نرستا الله ترغیب ورکړي د عمل بالاحکام. الله فرمای یرید الله الله اراده لري ليبين لكم چې بیان کی تاسو لپاره مفعول دی یبین حذف دی چې درته بیان کی شرایع دینکم و مصالح امرکم لارې د دین تاسو مصالح د کار تاسو ويهديكم مخيتا ستا سنن الذين طرائق الذين لارې د کسانو من قبلكم چې تاسو نوړان دیو من الانبیاء د پیغمبرانو نه في التحلیل والتحریم په تحلیل او تحریم کې پتتبعوهم داغي تابعداریو کوي تاسو داغي تابعداریو کوي ويتوب علیکم الله رجوع کی پتاسو یرجع بكم الله رجوع کی پتاسو یعنی یتوب علیکم سمانا دا یرجع بكم چې الله واړی تاسو ان معصیته التي دا الله دا غنا فرمانه نه کنتم علی چې تاسو پاغي وای چیرته واړی الی طاعته طاعت واړی دا جار مجرور به یرجعو پورې متعلق تاسو به پوښتنه یتوب په معنا والله علیم الله په دې بكم پتاسو حکیم حکمتن والا دې پیما دبر لكم ما چې تدبیر کړي تاسو د پاره په هلو حرمت کې الله تاسو په کیفیت خبر دی او حکمتون والا دی والله یرید الله اراده لري ان یتوب علیکم چې رجوع کی پتاسو کرره دای مکرر کدا والله یرید هم کې ذکرو ولی لیبنی علی چې بناش کی پدې باندې و یرید الذین تبعون الشهوات چې د دې عتب په صحیح شي تقابل و یرید الذین اراده لریا کسان یتبعون الشهوات چې تابعداري د خواهشات کوي چې يهود او نصارا او مجوس او زنات یا زناکار دي اغه دا غواړي ان تمیلو میلن عظیما چې تاسو واړی په اړولو عظیما لوی سره تعدلوا عن الحق تاسو واړی د حق ما په ارتکاب د ما حرم علیکم فتكونوا تاسو بشي مثلهم داغي پشان یرید الله والله غواړي ان يخفف عنکم چې سپکواله را ولي پتاسو سيزونه دا کم کی فیصل علیکم احکام الشرع آسان کی پتاسو احکام د شرع ذکا وخلق الانسان ضعیفا پیدا شوه د انسان کمزور لا یصبر عن النساء والشهوات ځان نشي صبر کولای د قضا د شهوتونو نه ذکر ته خزر روا کړی دی او سیدر ته حرام کړی دی او چی روا کړی کوي وی چې ګورای وادنه بزان ساتي کدا حکم به نه دا و سمره سخت والله ویری خو ادنه خو ځان مساته خو د دې محرمات نه ځان ساتي کوي سیرات حرام کړی دي نه ځان ساتي نور حل خوشته کړه الله قدیر او حکیم بادشاہ دی کدا ویری چې واده باندې کې نبی ابدي څه کول بیا به څه کول تاسو به پوښتنه الله تعالی ډیر خپوي کې په منګه ثاني راولي ګوره یا ایها الذین آمنو
لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل مخی آغا محرمات ذکر شو چاہا متعلق در ابزاو او انکحو پوری اس آغا محرمات ذکر کی چاہا متعلق دی تر اموالو پوری صحیح سو حرام خزو تبم نورنی دیکھیگی پردیو تاو پردی مال لبگورا نورنی دیکھیگی یا ایو الذین آمنوا اید ایمان خاوندانو لا تاکلوا مخری اموالکم مالن استاسو بینکم پخپل منزنو کی بالباطل پناروا طریقی سرا بالحرام پی شری شرک سے حرام باطل ویلکا ربا شو غصب شو الا ان تکون تجارتن الا پمانا دا لیکن نصر دے او دا اولی ذکر لیکن خوی مستثنا منقطع دا منقطع اولی دا ذکر مخی خلا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل وسا الا ان تکون تجارتن دے تجارت خوب باطل کے ندے داخل مستثنا پا مستثنا منو کے ندے داخل الا ان تکون تجارتن مگر کہ تجارت بھی پخپل میں کے دلس روپو شے دے پہ خرچ کو پا پینزل لس روپای بانن دا خو جائز دی کنا تجارت دیتی وہ گٹا لی کنا تا پلے سخیص دے ببل دے ببینزل لس خرچ کرنا دا خو جائز دکر تقاعد تجارتن تقاعد کی اشارت کئی دیتا چکانا رتا تامد او تجارتن پائل دے و خبر اخلاصا او پقیرت کے پنسب سر راغلے الا ان تکون تجارتن نبیہ بے اسم سشی تجارتن خبر تکون خبر شی ان تکون الاموال اموال تجارت صادرت چمالون مالون دے تجارت شی نبی آبا تکون کی ضمیر سی چاموالو تبراجی شغب اسم شی تجارتن بے خبر شی نبی اعتراض واری دی کہ حمل دے تجارتن خو بیا پا اموال بانی نسی کی گی بیا با مانا دا سی شان تکون الاموالو تجارتن چی مالون تجارت شی مالون خو تجارت ندے کن تجارت خو مانا مزدری دا دلتے اور طرح مضاف رویستا ان تکون الاموالو اموال تجارتن چی مالون دے تجارت شی نبی تاسی دے خوڑل جائز دی پوچھیں صادرتن عن ترادن دا عن ترادن منکم دا جار مجرور متعلق تر صادرتن پوری صفتی کدے تجارتن دا پارا صادرتن چه صادر ویدا تجارت در رضامندین منکم ستاسنا وتی بنفسن دزړه خوشالینا پلکم بیا ستاس د پارشتان تا کلوا چوي خوري ولا تقتلوا موجنی انفسکم زانون استاسو بیرتکا بما پکولو داغت سرا یؤدی الى حلاکیا چی سڑے رسی حلاکت دا دینا پستا این کانا کم یو حلاکت چی پا دنیا کی او کپ آخرت کی تا حلاکی اغکارون مکو دا گناہ یا دی دنیا کی حلاکی او یا دی آخرت کی حلاکی بقرینتین اللہ کان بکم رحیما یقینن اللہ پتاسو رحیم دے پی منی لکم من ذالکا چا اللہ منکری تاسو دا دینا ومن یفعل ذالک چاچ دا کارو کے منهیان ہو آغا سوچ دنا منشوی دے دا غینا عدوانن پتجاوز سر للحلال حلال نے تجاوزو کو دا عدوانن حال دے وظلم دا تاکید دا عدوانن دا پار تاکید دے پتجاوزو پا ظلم دا کارو کو پس او بنسلیجی ندخلو زردے چمنگ بد آخر کدے نارن اورتا یحترق پیادے بسوزی کی پدے اور کی وکان ذالک علی اللہ یسیر داکار پا اللہ آسان دے یسیر مانا حینا آسان دے ان تجتنبو کچر تاسو زان ساتا ایک کبائر ما تنہونا دا غٹو گناہونا تنہونا نو چی تاسو منشوی ایداغینا وہی دا غٹ گناہونا کم دی ما ورد علیہا ویدن جوید پی راغلے دے لکا قتل شو زنا شو سرقا شو ابن عباس وہی الى سبع میں اقرب او سو پوری دیو زہبی بھی کتاب لکھرے کتاب الکبائر کتا سکترے یو یای پکرہ وستی دی اور اس تشریح قائد کے بعد دی بحث تفصیل سر راش کبیرہ کمی توی چوید پکرہ غلی یا بلعنت قرآن کے ذکری اور یا دا جہنم او دا دوزخ ذکر ورسری چی دا دیتا کبیرہ ہوئی اور بعض وینا صغیرہ کبیرہ پکی چارہ وستی دی طول گناہونا کبیرہ دی ولی ذکر دا اللہ نا فرمانی دا پلار بیدبی دارا چه بخخت اولی او کپا ٹوپکی اولی کپا پچه اولی بیدبی دا کنه دا بیدبی کی خود طول مشترک دے دا بیدبی او دا گناہ او دا معصیت او نا فرمانی دا کلی متواتی دے کنه صدقی پا طول افراد بنی علی السویه دے اند البعض بعضی وی ارک گناہ کبیرم دا و صغیرم دا جہت پاکے بدل لے چپور تا گناہ تا اگو رے دا بلا گناہ صغیرہ دا و چخکتا تا بنسبت تو کنا بیا کبیرہ شو
په دې پوښتنه نو تاسو ځانو ساته د غټو ګناہوں نه چې تاسو منشي یې دا غینا نو کفران کوم من بلری کو سیئات کوم صغائر تاسو نه بتات په عبادتونو صغائر په پتاعت باندې درنه لري کوم او دا کبایر خو پتاعت نه ختميږي کنه خو مستقل توبې ته ضرورت وندخلکم من بداخل کو تاسو مدخلا زید داخلي دلو کریمه د عزت تا یا مدخلا کریمه ادخالا کریمه په داخلي دلو عزت سره یا مصدر دی بزم المیم سرم راغله د مدخل بیا به مصدر شي او فتحه که په زمید میم سره چې مدخل ادخالا بشي او کوم مدخل شي نو موضعان بشي کریمه او الجنه پوښوي دا ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض رست راضی ام سلمہ نبی علیہ السلام ته وای کاش کی منګه سړی وې جهادونه بم کوله او هغه کارونه بم کوله چې کم سړی کوي نو موږ ثوابونه ډېر ویل کړه سړو چې څنګه ډېر دی الله د آیت نازل کړه چې مکوي خدای خپوي کینو بس الله تعالی څخه خلق سړی پیدا کړو چې چا کې څنګه صفات پیدا کړو چا کې د خدای شکر کول په هر حال پکار دی خو تاسو موږ باید ډېر شکر وکړو چې خدای چې سړی پیدا کړی زه ډېر خوشاله یم چې کله واده وګورم او ډولۍ کې چې دا ناوې وړي ډېر شکرونه وباسم چې تاسو بې غیرته ده سیدګل قاري صاحب تاسو ته دا تصور کله درغلی که سړي ودېدلی نو څه به وې سړي چې واده کېدلی نو دا به څومره بده خبره وه شکر دی چې ښځې راته راودېږي او سړي په ځای ناستي برقرار دا څومره د شرم خبره او ښځې پکې ښې خوشحالي دې شرم ډېر افسوس کله راشي چې خدایه ته ډېر ښه پوهېږې او دا ښځې غریبانان یې کور نه نه وځي الله تعالی صبر او استقامت ور نصیب کړی دی او څومره تکلیفونه برداشت کوي د بچو سره سړی دومره کولی شي او کدا به منګه وي چې ښځه خو به درته راواده شي خو ترکاري به ورته ته پخې او جامې به ورته ته وینځي او چای به ورته ته پخې او ښځه ناستې وه تکیه یې لګولې وه سردار حسینه چای او قهوه دې وروړې دا به داسې سره خبره او سبق را ناوخته ورغلی وې اوس ورته پیړې ده کړي ډېره سخته نه وه ډېر شکر دی الحمدلله چې خدای سړي پیدا کړي تاسو په دې سړیتوب نه خوشحاله الحمدلله نه وایي منصوره خوشحاله چې سړی په دو جماله خوشحاله چې سړی وایي الحمدلله پر دو جمال سره به هوده کپ ملګوي د مخه پکوي دا زمونږ ډېر سابق او معزز طالب علم دی ګوري د سره به کپ سپنا نه کوي نه دا ګوري ته مسلمان لور خپګان تاسو ته پته ده څومره ګناه ده زور تر کپ لګاو نو تاسو ما په خبرو خو دې نه خپکیږي کنه استادان نه خو شاګردان نه خپکیږي تاسو هم داسې کوي زه خو ته زړه د مینې او د ډېر محبت نه قسم مې دی چې ګپ لګوم دا مې ورسره ډېر محبت دی یقیني ته وایم نو تاسو هم داسې کوئ تنګوئ نو ګورې بیا به زه ډېر څه خفه یم که بیا ما ته د شکایت چېرته وکړو او د دومره شریف سړی دی چې تر اوسه ما ته شکایت نه دی کړی چې طالبان مې تنګ کوي تاسې د شرافت نه بده پیدا اخلئ ګورې صحیح ده بیا به د ده که تعلیمیم ختمه شته تاسې د خوښې ګپ شپ کاري بیا به د ده ارمان کوئ تاسې فردوس جمال به راسره ناست قسم دی چې طالبۍ د وخت د هغه ملګرو ارمان ما ته راځي او ډېر ښه ملګري به وو که نه بس موږ بس چیز پیسه په کاسو وینځلو یا پیالې وینځلو به م خفه کول اوس خفه وي چې چېرته م لیدلي وي له خدمت هم کړی نو تاسې فردوس جمال سره ډېر محبت وساتئ کم دی
ولا تتمنوا تاسو ارزو مکوئ ما دا وس فضل الله وی بعضکم چې فضیلت ورکړي د الله تعالی پای سره باز تاسو ته په باز نور د جهاد د دنیا نو د دین یا الله یو دې ځکه چې داونه رسیږي تحاسد ته یو بل سره حسد او تباغض یو بل سره بغض تا چاله بخته یو نعمت ورکړي چاله به بل نعمت ورکړي ته به بغض کې او حسد بکې او ایس بده د الله سونه اکثر داسي چاله خدای نعمت ورکړي او بل مولین او طالبان منګه تاسو دې کې ډېر مبتلا یې مولا په مخ کې چې د بل مولا صفات وکړو لکه خبره لګي کې بد په لګي نو با چې موږ خو لګو چې دا الله د دین یو عالم دین دی دا خو خبره ده کړه نه چې بس دا سکو نو په خبرت لګيږي نو تاسو او طالب ته چې طالب صفات کو چې ماشاءالله پلان کې چې د کلاسي پلان کې دې خطالب ته نو بس سم تندې را ګونځي دا ښه کار دی که بد دی تحاسد او تباغض دا نه دی پکار او هیڅ هم نشي کېدی للرجال سړو ته نصیبن ثوابن حصہ دا مما پاغس کې اکتسبو چې دوی سکړي دي به سبب معاملو په سبب دا چې دوی کوم عمل کړی دی جهاد نه غیر د غیر جهاد نه ولین نساء خزر په نصیبن حصہ دا مما پاغس کې اکتسبنا چې دوی کوي منتات ازواجنا چې تات د خاوندانو کې یو حفظ د فروج خپلو کوي دا نازل شور کړ چې می سریمی ویلې لای تنا کاش کې مونږه کو ناره جادا مونږه سړی وې فجاهدنا مونږ بجیادونه کړی وې کان رنا مستو اجر رجال مونږ تبم په شان د اجر د سړو وې وصلی الله په حمزه سره دی وصلی الله واسال الله من فزیتا سوالو کوي د الله نه د فضل د الله نه محتاج ته ملي هغه چې تاسو محتاج یې هغه ته یوتی کوم الله به درکې ان الله کان بكل شیء علیما الله تعالی پارسیس په دی و منه محل الفضل محل د فضل د فضیلت الله چا کې دین خدای په خپوي او سوال کې مستات په سوالم خپوي دی ولکل دار یو د فار من الرجال د سړو نو النساء د خزنه جاننا موالی منګر زوري دی خپلوان موالی عصبه یو تاونا چور کول کیږي مما دا غسنا ترکل والدان دا یو تاو نه رويستا چې د مې ما ترکل والدان ولقربون د پر متعلق راو باسخه ورکول کیږي بابا چې مور بلار بيخي او اقربون رشتہ دارانو لهم دیت من المال د مالنا والذین غسری عقدت ايمانکم چې ټکړي قسمون عقد موالات کړي تاسو سراجي کې عقد الموالات ویلې کړه عقدت طالب سره راغله دی او دونها عقدت ايمانکم جمع دی یمین د پمانه د قسم سره یا یت سره قسم دی ورسره کړی چې تبستا میر وارث متبه زما وارث او یا د ایمان نه یمین مراد الله ست ور کړی چې لاس را کچ دواړه به یو د بل نه میراث تاسو په پوښتنه الخلفاء الذين غا خلفاء بیا حتمهم بالجاهلیت تاسو ماده کړی دا سره په جاهلیت کې په نصرت او ارث پاتو ورک اعلان اوس نصیبهم حصہ د دې من المیراث د میراث نو وسط سوشبګم حصہ دا ان الله کان علی کل شیء شهیدا مطلع ده خبردار ده ومنه حالکم او باز د دین حال تاسو ده او هو دایت منسوخ ده پدې قول سو الرحام باز مولا بواز دا وس ختم شوی ده عند البعض او باز وی چې اوس مشتره خو شرایط سخت شوی الرجال قوا دې کې اوس اشاره ده خبره ته کوي دیات مقصد څه شه امیر د کور بچو کی سړی ځکه خزه ته به مشري نه ورکي خزه به مامور ای بار ځای کې امیر بنئ چې امیر شونو بزان به و شرمای او د چې مامورین دي دا به مو شرمای د کور مشر بچو کی سړی او د پټای مشر بچو کی سړی او د ملک مشر بچو کی او د عدالت جج بچو کی ججتون وای کې جج وای سره وای دا چل سره حیران الله وی الرجال قوامون سړي قائم دي مسلطون علی النساء مسلط دي په خزو باندې دا اصل کې نازل شوی دی د صحابي بارکی دا صحابی نم ده سعد ابن ربی د انصار یو مشر صحابیو خزی نافرمانی وکړه او ده ورغه یو سو سپیړی ورکړي مشر د مدینه منورې خزی چې کم ده په سړو باندې زور وري ځکه مدینه خارو او د مکه مکرمه سړی چې و دا په خزو زور ورو
ځکه مکه مکرمه غریز علاقه وکړه د غریز علاقې سړي په ښځو حاکمانی مزاج نه سړي تیزي ښځو باندې بوج ډېري نو مغلوبوي او خاري ښځې دا خاریان چې دی باندې ښځې زوروري اکثره خاریان به تا چې لیدلي خاریان خلک ښځې مخکې روانې او دور پسې ماشوم اخیستی یو هغه شاپینګ ورته وایي شاپینګ کوي او خلطه ورسره د نیولي پلاستیکي ګوتۍ هغه سیزنه چې دی ګوتۍ له ورچوي یو ماشوم هم ورسره دغې کې نیولی او کله کله خو داسې شاته په موټر سایکل ځان سره کېنوي او بجلیګر مولانا صاحب رحمه الله الله خو دې بهتر جنتونه ورکړي داسې حق پرسته مولیان دی خدای پیدا کړي قسم دی نشته دی اوس هغه به ویلې ګوره چا 100 کیلو پرونه ځان سره شاته کېنوي استاد څلوېښت او چا 100 کیلو دا بوجۍ د وړو خو مختلفې دي که وایي څنګه کېنوي او بعضې مولیان قسم دی چې سړی وګوري زه خو ډېر خفه شم چې خدای دې غر کړ مولیانې بعضې زه وپېژنم که لکه پلان کې خان دی دا یاره یو ما پېژانده ما ترې راوکتل ښځې ځان پسې کېنولې بیا ډېر وخت ما زه به نه میلاوي ما سره سبق ویلی و بیا به را سره نه میلاوي خدای دې ښه که خو یو 100 روپۍ رکشه ورته ونیسه که بده نه ده دا که نه زه بد ویم تاسې به وایي چې ضرورت دی نو څه به کوي چې په موټر سایکل یې نه وړي ستاسې څه خیال دی ښه دي که بد دي ما ته خو ډېر بد ښکارېږي نه زه به په غلطه یمه کېدی شي او دا ویری دی سره چې ښه ودر نه غورځېږي بیا به څه کوې ولوېږي که نه ګوره ورته بیا بس دا سړی خجالت دی او ښځه چغې وهي او په شرمونو وشرمېږي ښځه خو ټیټن شعر بیا دومره ټینګ هم نه چې لږې زنګون خوږ شه نه بیا به چغې وهي ډېر سړی خفه شي خدای نه سعد ابن ربیع د مدینې منورې و او بس ښځې نافرماني وکړه او ایسته په ښځه ورغې او څو څپېړې ووهله د هر یک ښځه پلار ته لاړه ځکه د مدینې منورې ښځه وه که نه چې ما ته یې څپېړې را کړي دي او بس ښځه پلار د لاس نه را ونیوله رسول الله صلی وسلم ته راغله وایي قربان وایي ما لور کریمه معززه لور مې ده ته په نکاح ورکړې وه او دی اوس وهي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل بس سعد ابن ربیع وغواړي چې دا تې بدل واخلي دا به هم 2 څپېړې ورکوي تاسې پې پوه شئ الله دا آیت راولېږه نه رجال قوامون رجال حاکمان دي او حاکم خو خلکو له څپېړې ورکوي که نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل اردنا امرا و اراد الله امرا مونږ د یوې خبرې اراده کړې وه او الله د بلې خبرې اراده وکړه او چې کوم شي اراده الله کړې وه هغه ډېره ښه ده او که دا وسوې چې هغه څپېړې ترې اخیستې او بدلې ترې اخیستې اوس مونږ ښځه والی او عدالت ته تلې او په مونږ ته 2 څپېړې ورکړه دا به څومره سخت و یؤدبونهن دا سړي به دې ښځو ته ادب ورښیي ویاخذون علی ایدیهن او د ښځو لاسونه به نیسي لاسونه به نیسي دا معنا نه چې لاس به کلک نیولی معنا دا د غلط کار ته به نه پرېږدي خرچې ته به ډېرې ته نه پرېږدي ځکه بیا باغي کېږي او مطلب لاس نیوی به کوي غلطو کارونو له به نه پرېږدي بما فضل الله په سبب د هغې چې الله فضیلت ورکړی بعضې د دوی ته په بعضې نورو باندې بتفضیله لهم علیهم چې سړو ته الله فضیلت ورکړی دی په دې ښځو باندې په علم سره سړي علما دي او ښځې خو نه دي علما که تاسې وایئ چې د عالمات دي مدرسو کې دا 60 ځنې دي سره ور درجې دي او هغه نیم کتابونه دي او دا چل د بخاري مې ویلې بخاري کې څو بابونه دي د حیض باب دی او د طهر او د وضو باب دی دې باندې څوک علم کېږي او نحو امیر پکې نشته علم النحو ده هدایت النحو ده او کافیه پکې نشته او تفسیر المنطق پکې نشته دی دا علمتون شو داسې اسانه ده وایي دا د خوړ ګټې که پستې وی نو ګیدړانو به ټولې خوړلې وې ملاتوب داسې اسانه دی قسم دی که دا د منطقو خبرې واوري دستي به ښځې حایزې کېږي داسې اسانه خبرې دي چې اجتماع د نقیضې نو باطله ده او دا چل دی او دا دی او دا صغرا ده او دا کبرا ده دا ورته ووایه په قسم دی چې کور ته واپس لاړه نه شي نو بالعلم په علم پې سړی اوچت دی او دا سړي بعضې ټیزنې عالمه ښځه مې ده
یا خدای دې ښه کړي. یو سړی و موږ سره سبق ویلی، ما ورته تا لکه ته خو بیخي به سم نه پوهېږي، سوچه بالغ خو په هېڅ هم نه و خبر. وایي نه ښځې ته مې ډېره ښه هدایتالنحو ورځي. ما ښځه دې زه څه کوم، خدای دې غرق کړ، تا نه تپوس کوم، ته خو به سم نه یې خبر. دا چې ده که نه ده، په دې فخر مه کوئ چې ښځه مې عالمه ده، قسم که په ټکي هم خبري هېڅ نه ورځي. ښې دي داسې نه ده، دا ښه خبره ده، خو فخر پرې مه کوئ. دا سړی ډېر ډیزن ښکارېږي چې د ښځې دغه کوي. بلوچستان ملي صاحب داسې ده که نه ده چې عالمه ده نو موږ ښه څه وکړو ده نو. خو تاسو ته یو نصیحت دا کوم چې خرې ښځې وکئ، خرې ښځې پېژنئ، هېڅ نه نه خبر، صرف مونځ او دس. قسم دی ګورې ډېر به خوشحاله یي. او که دا عالمتونه مو وکړلې تاسو قسم دی چې تاسو سره به تول کوي، تله به ایښي دا شی په ما شته او دا په ما نشته. او شریعت دا اجازت کړی ګورې تول به در سره کوي، تول تلي به. او بیا تاسو ته چې په خیر ته جامې وینځي نو مجبوره به چې بیا به بله ښځه کوي. والعقل او په عقل کې، عقل کې د سړي ته الله تعالی فضیلت ورکړی دی په ښځې باندې. والولایت په تصرف کې سړي ته خدای په تصرف د ښځې او څومره دی او دغه څومره دی د سړي غیر ذالک. وبما انفقوا علیهن، پغې چې دوی مالونه لګوي علیهن په دوی باندې چې خرچه کوي په دوی باندې د مالونو د دوی نه. بس صالحات نیکې بیبیانې منهن قانتات مطیعات لازواجهن، تابعدارې د سړو دي. حافظات للغیب، حفاظت کوونکي دي په غیب باندې، ایلی فروجهن د شرمګاهونو وغیره، په غیبت ازواجهن په غیبوالي د سړو د دوی کې. بما حفظهن الله، په سبب د هغې باندې چې حفاظت کړی د دوی د الله تعالی. دوی د سړي په غیبو کې د خپل شرمګاه د سړي د مال حفاظت کوي. ولی باید چې دا وکړي بما حفظ الله، په سبب د دې چې الله د دوی حفاظت کړی دی. الله د دې حفاظت څنګه کړی دی؟ حیث اوصى علیهن الازواج، چې الله وصیت کړی دی د دوی باره کې خاوندانو ته چې د ښځو خیال ساتئ. نو الله د دوی حفاظت کړی دی، دوی هم د سړي د مال حفاظت کوي او د هغه د شرم حفاظت دې کوي. واللاتی هغه ښځې تخافون چې تاسو ویرېږئ نشوزهن عصیانهن، د هغوی د نافرماني لکم تاسو ته، بیان ظهارت اماراتو چې نښې د ښکاره شي چې ستاسو نافرماني کوي، ته ورتاسې ډیزن ښکاره شوي. نو بیا څه کوئ؟ فیضوهن، بیا ورته نصیحت وکئ. فخوفوهن من الله، د الله نه ویروئ. ګوره د خدای نه وویرېږه او زه خاوند یم او زما خیال کولو کې ډېر ثواب دی. داسې ورته وایي. استادارو ته دا ټولې خبرې کړي نه دی خاندي. دیم نمبر وهجروهن بالمضاجع، او جدا شي د دوی نه که بیا هم سمه نه شوه په شپږو نمبرو نو بیا جدا شي د دوی نه په ملاستې په ځای کې. اعتزلو الی فراشن آخر، بلې بستر بل کټ ته ترې لاړ شئ. ان ظهرن النشوز، که نشوز کوټه ورته پرې نه دی چې بیټک ته لاړ شئ. بیټک ته به نه ځئ، نه به جومات ته نه منډه کې، جماعت ته به نه ځئ. ګورئ صرف بستره دې بدله کوي. او که په دې هم نه سمېدله نو ښځه په دې ډېره خفه کېږي چې بستره دې بدله کړه. سردار حسین چې بستره دې بدله کړه کټ نه، بس بیا خفه کېږي. نه بیا دریم نمبر پایز ودربو، نه ووهئ دوی ضربن په وهلو سره غیر مبرحه، چې درد والا وهل نه وي، داغونه پکې جوړ نه شي. پوس پوس ځای کې ووهئ، داسې نه چې هډوکې به غوښه باندې ضربن غیر مبرح. زرامیانو بل طرف ته لاړئ. ان لم یرجعنا بالهجران، که واپس نشئ بالهجران، فإن أطعنکم، که چېرته ستاسو تابعداري وکړه بما یراد منهن، چې څه غوښتل کېږي د هغوی نه، فلا تطلبوا علیهن سبیلا. د غټې ګېټلې ناظم صاحب ډېر بزرګ سړی. طریقا الی ضربهن ظلما ان لکان علیا کبیرا، الله اوچت دی ګورئ، کبیره تاسو نه لوی دی. فاحذروا یعاقبکم، چې تاسو ته به عذاب درکړي ظلم ته پوهنه. درود شریف ووایئ.